بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الوکالتی. مزاربتنا مصنف رحمه الله فارغ شو وکالت کی شروع کی وجه وایزکم مزاربت چې د متضمن وکالت لرا اوردها عقيب المزاربه لما كانت في المزاربه شائبه من الوكاله. هر کله چې مزاربت کې د وکالت شایبه نو عقيب المزاربه وکالت راوړلو. وکالت په لغت کې حفظ تویل کیږي. انتهایی اهم باب دی دا. د څومره معاملات دي په کې دخل دي چې دا مونږ ته مسله په مسله مضبوط یاد شي. نو اوري لغت کې حفظ تویل کیږي. ورسره وکالت او وکالت دواړه ویلې شي په فتح الواو او کسرها. وکالت د توکیل نوم دی ښا. وکیل چاته ویل کیږي سړی تعریف هم نه دی کړی خبر اوري لغت کې حفظ ته ویل کیږي. اصطلاح کې عبارة عن اقامه الانسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم. یو سړی غیر د ځان په ځای ودرې په یو معلوم تصرف کې الکه ما د بار کتاب او لازمه کتاب خرڅ کا. او وکیل چاته وي هو القائم بما فوض اليه. کم کار چې د سپارل شوی پاغي باندې قائم شي ارسي بدی. او د موکل څخه تعریف دی هغه شخص چې غیر د خپل ځان په ځای په تصرف معلوم کې ودري. ارکان د وکالت ایجاب او قبول له ایجاب او قبول سره وکالت کیږي. به د ایجاب او قبول الفاظو سره کیږي څنګه چې بابا یې کی همدغه شان خط او کتابت سره کیږي. چاته خط ولیکي ته می وکیل کړی هغه وځي صحیح ده. همدغه شان اشاره سره کیږي. همدغه شان عرف کې چې ایجاب او قبول معنی کوم شی دلالت کوي کوم عمل هغه سره کیږي. البته د حنا په بنسبت نفس سکوت چې دا ایجاب نه جوړيږي. ها قبول جوړيږي ایجاب نه جوړيږي. مخکې راځي په دې باب کې شل مباحث دي. اول نمبر وصف شرعي. وکالت جائز ده کنه او یا کل عقد وکالت جائز ده. وصف شرعي دار چې وکالت صحیح ده. خدا دا بطور قاعده مسله ذکر کړی ده. هر عقد چې سړی د خپل کولې شي اهلیت پکې وي باغی بل وکیل هم جوړولې شي. دا د نه ير نشي. دا ټول کې مرکزی قاعده امداد ده. هر عقد چې سړی خپل کولې شي باغی باندې بل وکیل هم جوړولې شي. کل عقد جاز يعقده الانسان بنفسه جاز يوكل به غيره بل به وکیل جوړولې شي. وقبول الوكيل ليس بشرط لصحة الوكالة. من ویلو کنه سکوتم کافی دی استحسانا. ها ولكن اذا رد الوكيل الوكالة تردد هندیه کی وای سکوت د وکیل چې دی دا دلالت د اعتبار شته دا به قبول شي. خو که وکیل سفارت کو چې نه قبلو مبه برت کیږي ځکه من ویلو لا عبرته بالدلاله في مقابله التصريح. دولسمه ماده وکنه نو هغه تصریح وکړه چې نه قبلو ما نه دلالتن کم قبول والے وغه به ختم شي. جلد نمبر 3 560 نمبر صفحه. اور سره دا لازمی ده ان شاء الله رسو به وایو شرایطو کې چې وکیل به عالم ویها. اذا وکل انسانا یو سړي بل سړي وکیل جوړ کو لا يصير وکیلا قبل العلم وهو المختار. عمدہ مفتابی رائے د هندای کی وی 3574 نمبر. فقی ضوابط کی دی موکل جس چیز کا وکیل بنا رہا ہے لازم ہے کہ وہ خود بھی اس کا اختیار رکھتا ہوں. اب شرائط کی وایو تدې جانب مخالف شته کنه دلته وای هر عقد چې انسان خپل کولای شي بل به وکیل جوړولای شي. نو هر عقد چې انسان خپل نشي کولای بل به وکیل نشي جوړولای. نو دې څنګه ده عکس نه اعلان دي لیکلي دي. وجه دا چې وسله خپل شراب خرڅي نه شي خرڅولای خپل دا کار نشي کولای. خو که څوک به وکیل جوړي را شراب خرڅ کا خرڅولای شي ذمي په وکیل جوړ کی ذمي
نو هر هغه عقد چې سړی خپل نشي کولای بل په وکیل نشي جوړولای د سینه ده او یا وای چې نه عکس خود قضیه سره لازمي هر هغه عقد چې سړی خپل کولای شي نو بل به وکیل جوړولای شي نو چې کوم خپل نشي کولای بل به وکیل نشي جوړولای دسه ده کنه نو یو کس چې شراب خرڅول نشي ذمي خو به وکیل جوړولای شي او هغه آزار دي او زرونو بوجه ځینې کارونه جایز کېدل شي کا ولا يفهمون لك سپالی کلم دی الک عکس د موجبی کلی څه وی چاته یاد دی عکس د موجبی کلی څه وی نقیز نه ادم خدای غر کړو عکس یادو دل درځي كل انسان حيوان عقل د عکس د موجبی کلی چی هغه موجبه جزئیه وی او عکس د موجبی جزئی کنفسها وی موجبه جزئیه وی د دواړو موجبه جزئیه وی كل انسان حيوان ده کنه نو بعض الحيوان انسان بوي دلته عکس واخلو منطقي نوې سټکی کی کا هر عقد چې انسان بنفسي کولای شي اجازه يوکل به غیر ودا سي ده کنه او بعض عقد چې انسان خپل نشي کولای بل به وکیل هم نشي جوړولای او صحیح شو کا او بعضی کی کولای شي نک بدغه منطقي که سیوا خلو نو به صحیح کیږي مخکې راځي دو ما يجوز التوكيل به وما لا يجوز ولك كم شيء کې وکالت صحیح ده کم کې نه ده ندرې مسلې را تبایني توجه سره ووري اوله مسله ويجوز التوكيل بالخصومه في سائر الحقوق واثباتها الک وکالت په خصومت کې جائز ده خصومت څه ته ویل کیږي خصومت یو سړی وکیل ونی سي چې طالب دعوه وکي او به ستاره بر غواهانم ستا غواهان پیش کی استا گواهان دي ځن سره بوزي عدالت کې پیش او به د حق د اصول لپاره ثابتولو لپاره زور ولګي دعویٰ کر کے گواہان پیش کرتے ہوئے حق ثابت کرنے کے لیے زور لگانا خپل حقیقی معنی د خصومت دا بلګرست کوزا مېدا خصومت دا دوړو طرف کې دي شي مدعی وکیل نسی خصومت کې معنی بار داو کا څنګه چې مونږ ویل مدعا علیه خصومت کې وکیل نسی چې هلکه مدعی څه داوا کوي انکار ته کوا دا خبر او ځین کې نه وای چې مدعا علیه ځان د بار وکیل بالخصومت نسی د دې حقيقي معنی دا د چې مدعی څه داوا کوي دا به انکار کوي انکار ته ویل کېږي د حقيقي معنی دا او موږ ویلو که ذهن کې وی چې حقیقت متروکا حقیقت په پنځه قسم باندې دا سم ویلو حقیقت متعارفه مستعمله یو دې کې په حقيقي معنی عمل کو الاصل فی الكلام الحقیقه دغه یو لسمه ماده په کې لګي دویم کله چې حقیقت مهجوره وي دویم وای حقیقت متعذره چې حقيقي معنی عمل نه کیږي یادمو لکه ټوي بنه خرم او دریم حقیقت مهجوره عمل بگیږي خو پر خوده شوی د حقيقي معنی ولی د دې دوه صورتو حقیقت مهجوره عرفانو قدم بنقدم او حقیقت مهجوره شرعانو دای څلورم قسمو د دې درې وړو دریم څلورم شریک حکم داو چې مجاز تبزو اذا تعذرت الحقيقه يصار الى المجاز 60 نمبر ماده وا داسې وکړه نو دا د هغه مثال چې حقیقت مهجوره وی شرعا حقيقي معنی دا چې مدعا علیه وکیل ته وی څه داوا چې کوي بس لا نسلم په غونډي به ودرېږي او نه منم خود دین خو به خصومت جوړيږي حالانکه الله قرآن کې فرمایي ولا تنازعوا دا سیدا ندلتا حقيقي معنی متروکه ده
اگر چې مدعا علیه کله وکیل بالخصومت ونیسي حقیقي معنی مطلق انکار دی عام مطلق انکار حدثي وای خالص انکار خاص معنی د انکار دا خاص معنی متروک ده او مجازن عام مراد دی چاله خبره د تحقق خارش ولا نو بس منلیم شي تسلیم ولیم شي او کسینه و انکارم کول شي ذکر د خاص ته خصومت مراد ترنه عام دی دا د مجاز یو قسم دی تاسو پوه شولې دا کوم یو د حقیقتي مهجوره شرعا حقیقي معنی صرف انکار مجازي معنی انکار او اقرار دواړه دي او اخیره قسم حقیقتي مستعمله غیر متعارفه جوی کې د صاحبینو د امام سره اختلاف ويجوز جائز دي توکیل بالخصومت فی سائر الحقوق و اثباتها د ټول بټول حقوق کې فی جميع الحقوق کې سائر څه معنی ده جميع کا باقی دلته لیکلي دي فی جميع الحقوق و فی الصحاح سائر جميعهم علامه مشامی په جميع معنی رد کړي د قاموس په حواله باندې کې تاسو او داس کې سائر عذاب به وین زیالتا چغي وي صحیح معنی دار چې معنی د باقی ده مخکې راځي دویما ويجوز بالاستيفاء الا في الحدود والقصاص تاسو ماته متوجه شئ حدود او قصاص کی وکالت صحیح ده کنه نو دلته وکالت په دوه قسمه یو حد او قصاص ثابتول دی باغی کې وکالت ده یو دغه استفاده به حاصلولم دي نو په ثابتولو کې وکالت صحیح ده یو سړی د چا نغلا کړی دا او ثابتې او سارق باندې حدم جاری کیږي به چاته د زنا کنزل کړی دي ثابتې سارق باندې حد جاری کیږي او یو سړی قتل کړی دی ثابتې هغه باندې قصاص مخکې می سارق باندې حد ویلو قاذف باندې کا اول یو سړی قتل داوا ده او وکیلی ونی ولو نو وکیل ثابتول شي چې بلان کې قاتل له د درې کارونه شو د دې ته ویل کېږي اثبات یو استفاده استباب صورت کې ووري به په اثبات په صورت کې کوم وکیل نو موجود نه دی موجود وکیل کولای شي هدیمه استفاده چې به د غل لاس کټ کول دي اسی کوړی وهل دي قاذف او قصاصا قاتل وجل دي په دغه درې وړ صورتونو کې به وکیل موجودي کني موجود وکیل لا کارونه نشي کولای به الفاظ دیگر په حدود کې او په قصاص کې به حدودم کې تقسیم دي خلک واوري د حکم بوله کوم به وایو په حدود کې او په قصاص کې وکیل غیبوبت موکل کې بحالت غیبوبت موکل اثبات کول شي استعفا نشي کولای استعفا کې به موکل موجود وي وجدا د جدا شبهات سره ساقطي کې دي شي موکل موجودي ما فی کې شبهه شته کنهشته ما فی کې او حکم همدار چې شبهات ختم د حدود او د غشن قصاص چې د ختم شي کله تندریو بالشبهات ور سره به حدود کې مسله ده چې حدود اصل کې په دوه قسم دي یو حدود هغه دي چې هغه کې داوی ته ضرورت دي یو هغه حدود دي چې هغه کې داوی ته ضرورت نه وي دا موږ چې کوم حدود او قصه کو دا هغه چې داوی ته به ضرورت دي او داوی ته کله ضرورت یو کله نه ندام ووري کم حد چې داسي چې هغه کې د بنده حق متعلق وي لکه سرقه دا او دغه شان حد قذف دی نو دغه کې به داوی ته ضرورت دي او کم حد چې هغه دی چې هغه کې داوی ته ضرورت نه نو دا هغه حق دی کم کې چې بنده حق نه متعلق حق الله بکی غالب وی خالص حق الله وی نو کم حقوق کم حدود چې داسې دي چې هغه کې د بنده حق مغلوب وي یا د سرینا التبه ډایرک حد جاری کیږي مدعی دی مدعی دی شي نشته کنهشته کارو مسره نشته او کوم حدود کې چې د بنده حق متعلق وي داوا به شرط وي نو هغه کې وکیل اثبات کول شي استثبات ترغینه شي کول ترڅو شي اصل کس چې د اغنی موکل نه راغله وسوره سیدنه ويجوز بالاستفاء او جائز د وکالت به استفاء باندې
الا فی الحدود والقصاص دې کې وکیل استیفا نشي کولای ها اثبات کولای شي فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس الحدود والقصاص تنظر بالشبهات او دلته شبهه عفو ثابته ده حال غیبت الموکل او کله چې اوسره گواہی ورکی توجه او بیلال شي او به فیصله رسو کیږي نو وسخم احتمال شته چې گواه د گواهی نه انکار وکوي چې ما دروغ ویلي دي نو به هم دي لري شي کنه حد کې نو وکیل کې شاهد کې دا مثلا نشته به خلاف غیبت الشاهد لأن الظاهر في حق الشاهد عدم الرجوع ظاهر قلت عدم الرجوع ده مخکره دی دریمه مسله په دې عنوان کې توجه جی د امام سے مسلک دا دی چې توکیل بالخصومت د کې رضا د مقابل ضروری ده مدعی علی کزان له وکیل نسی مدعی به راضی وي البته د څلور صورتونه دي الته بغیر د رضا د مقابل لهم ځان لا وکیل نیول شي یو دا موکل مریض دی خپل عدالت ته نشتللی او دویم مریض په حکم کې مخدره جن خزم ده امراتی مخدره خزه ته ویل کېږي هدايه کې دي حاشیه کې دي چې هغه کله د قاضي عدالت مجلس ته نه تلی نخپل حق ثابتولو یا د برید حق نه انکار کوله په صحیح طریقه نشي کوله تجربه نه واما المرأة ان كانت مخدرة جاز لها ان توكل بغير رضا الخصم وجعلوها كالمريض ها کوي ودسي خزر اما اذا كان عادتها ان تحضر مجالس الرجال دسي خزر دچی تشيره ګل چې پکې راځي شهناز ګل لګ څنګه دي څنګه خزي نمړه بل څه څه پښتنه زرتاج ګل اوس که زرتاج ګلی نغې د حق نشته امام سي وای چې ځان له دا وکیل ونی سي کا خپل وکیل نه خجی درې صورت ده شو څلورم موکل غایب دی یو اصل سره چې غایب دی د سفر په مقدار باندې 78 کیلومتر لري په سفر باندې دی نو دا ځان د بر څوک وکیل نیولې شي چې در بار مقدمه لړاو کیها د دې صورتونو نه علاوه امام سی وی عرب وکیل نسی چې د مقابل رضاوي او د صاحبین رائے دار چې مطلقاً مدعی وکیل نیولې شي مدعی نیولې شي او مفتابی رائے چې نن سبا صاحبین په قول معنی در ټولو کتابونه کې دي وګورئ وقال ابو حنيفه رحمه الله لا يجوز التوكيل بالخصومه الا برضا الخصم هذا مستثنى استثناء ده الا يكون الموكل مريضا او غائبا مسيره 3 ايام فصاعدا وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله يجوز التوكيل بغير رضا الخصم وهو المفتى به القول الصواب کې دي موین القضات کې عمر راشد سم سبق کې جدا مفتى به دي هدايه کې مو هدايه کې وقال في الهدايه هدايه کې ډېر زبردست خبره کړې ده هغه وی اصل کې اختلاف په جواز کې نشته چې وکیل نیولې شي کني شي جایز دي مدعی نیولې شي مدعی نیولې شي البته اختلاف پدې کې چې کله وکیل ونیولو نو موکل مقابل باندې څه شی وکیل لازمي ولې شي کنه نکره مدعی د طرف او مدعی د طرف او لزوم کول شي کنه نه دي کې اختلاف د امام سی وې د صورتونه کې کول شي د نه غیري نشي صاحبین مطلقاً لزوم هم کول شي نفس جایز ټول غني کا وقال في الهدايه لا خلاف في الجواز مخکره دي دریم نمبر عنوان ما يشترط في الموكل والوكيل الکا موکل او وکیل کې شرایط سری کتاب والا هولند خبر ذکر کړی دا ومن شرط الوكاله موکل لپاره شرط اولنې بیان کړي ان يكون الموکل ممن يملك التصرف څنګه چې مولا مسله ویلی ولتا چې موکل باغ سړی کمکار باندې چې څوک وکیل جوړي د خپل
اهلیت لري کولای شي ورپسې وی ويلزمه الاحکام احکاما په لازمېدلی شي نو دا دواړه بیل شرایط دي که یو دی تاسو لږ متوجه شئ نو کچری ويلزمه الاحکام نه مراد دي کې دوه احتمال دي یا به احکام د تصرف مرادي د وکالت او یا ويلزمه الاحکام مطلق احکام په موکل باندې لازمي دي شي مطلق احکام منځ دي زکات دي نو کدا احکام او مراد احکام د تصرف شي د دې تصرف نو بده کې صرف ويلزمه الاحکام سره احتراز راځي د وکیل نه چې بل وکیل جوړي دا نشي کولای وجه سره ځکه وکیل ک بل کس وکیل جوړ کینو د ثاني وکیل احکام باول وکیل نه راځي بلکې د سی وایو اول وکیل چې چون کې باغه معنی احکام نه راځي احکام غټول په چا معنی راځي ځکه سبب که یو کس وکیل وي بل وکیل جوړ کینو دا اول کس کار د خپل کولې وکیل نو احکام غټول بدر اتل ټیک ده خو کبل وکیل جوړ کو احکام بشار راځي پابل معنی راځي نو ويلزمه الاحکام ولا قید بده کې موجود نشو احکام په نه راځي خیالم ده کنم ده دا کار نشي کولای او ګر احکام مراد مطلق احکام شي نو به دا دوړ بش نو ها کدا احکام مراد احکام دغه تصرف شي لکه څنګه چې ما مثال ویلو به مجموعي تور دوه قید دي ښا یو دا چې موکل به دغه تصرف د خپل کول شي یو قید ویم دا چې احکام به لازميږي تاسو پوه شئ کنه خو نه درنکو نه رسېږي ورته کوم شي نه پیږي وای نه پیږي دا هم تاسو لپاره وایو ويلزمه الاحکام ګوره درې اهم مسله دا چې قید یو بکر دي کدو دي شرایط یو حساب شو کدو شرط دي اوس پوه شئ دومره معنی نور شي والله احکامونه کوم احکام مراد دي احکام دغه تصرف مراد دي دې وکاله کم کار منی چې وکیل کړي کوم مطلق احکام مراد دي دوړو احتمال پکې دي که احکام د تصرف مراد وي مثلا زدي اسب وکیل کړل ما دا یوسف وکیل کو نو چې یوسف څومره کارونه کوي احکام بدل لاګو کیږي په ما غونه لاګو کیږي خیرم ده نو کچری دا مانشي نو په دې صورت کې به دوه قید شي دوه شرایط بشي موکل با هغه کار کوي کوم چې خپل کول شي تصرفات دویم موکل باندې څوک چې وکیل جوړي دي کس باندې احکام لازمي کېدل ته په ما نه لازمي انا زبل وکیل جوړوم نشم جوړولای قید نشته شرط موجود نشو د موکل لپاره تاسو پیږئ کنه او کله احکامونه مراد مطلق احکام شي نبی دا ډول بشری کې یو دی ښا یو قید دی موکل چې دا باغ څوک چې تصرف کول شي ماشومې نشي کولای دغه شان لیونی نشي کولای او په دې ډول باندې احکام هم نه لازميږي دا بشری کې به څه شو یو شو عینه کې وای دا مطلق احکام غسل صح دي ځکه کوي وکیل ته اجازه تو کې تبل قسم وکیل جوړول شي به خو جوړول شي نبي خو الزم الاحکام خبره بینه لګي کنه دیو جن څوک به واخلو مطلق احکام نو په شریکه دواړه یو قید یو شرط شلو نو شرط په موکل کې دا دی چې تصرف بخپل کولای شي او داسې موکل به چې احکام ورجب ورته کیږي منځ به لازمي زکات به لازميږي حج به لازميږي ماشوم لیونه بني وسور رسیدلې ومن شرط الوكاله يكون الموكل ممن يملك التصرف ويلزمه الاحكام خجي دلته د موکل د بار راته دغه یو شرط بیان کو الموضوع کې ولا نورم بیان کړی فهو ان يكون بدایي کې ممن يملك فعل ما وکل به بنفسه دغه فعل بخپل کول شي یو بس هم دغه یو دی نو الدم یو دی دي نه دی بیان کړی خجي وکیل لپاره شرایط وکیل لپاره شرط مما يعقل البيع ويقصده وکیل لپاره فقط دغه یو شرط دی کتاب ولا یو ذکر کړي
چې بیا به پیژني کوم کار باندې څوک وکیل جوړي دغه کار به کولی شي پیژني به او قصبم ورلکي بالفاظ دیگر یعقلو سر عقل معلوم شو او یقصدو سر قصد معلوم شو وکالت کې عقل او قصد شرط دي یو سړی چې وکیل جوړي کې دسی وایو وکیل کې عقل او قصد شرط دي او حریت دا ولنه دي شرط بلوغت دا ولنه دي شرط ذکورت دا ولنه دي شرط مونږ چې وختي د ماشوم صغیر خبره کوله بيخي ماشوم کا خپل وای ګور لکشان فهو ان يكون عاقلا فلا تصح وكاله المجنون والسبي الذي لا يعقل لما قلنا واما البلوغ والحريه فليس بشرط لصحه الوكاله فتصح وكاله السبي العاقل والعبد ماذونين كانوا مهجورين هو شاقل ويها دویم شرط د وکیل لپاره علم دی وکالت باندې عالم وي بدای کی خلی کلی و اما علم الوکیل فهو شرط لصحه الوكاله والى خلاف بدای کی اختلاف نشته چې ان العلم بالتوکیل في الجمله شرط چې وکیل جوړ شوی ما یا خو با پدې عالم وي چې وکیل ما او یا با عالم مما يعامله چې د سره معاملې څوک کوي بدی عالم وي خو صحیح ده علم د وکیل شرط دی هدايه کې وای ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم هم دغه شان به علم د بران دانه د ضروري چې وکیل وته علم ورکی د خلکو نو ته پته ولګي وکیل شوی هم کافی ده ځکه دلته دا خبره واحد صورتونه ان شاء الله مو وایو مخکې تقریبا ویلیم د شپږ صورتونه یو چې خبره واحد کله قبول لیکل نه دي دا غ صورت دی چې دی کې حق بنده دی او لزوم پکې نشته هر کس خبر پکې قبليږي نو وای ومن اعلمه من الناس ومن اعلمه دیکھا یعنی دا غچا د طرف چې د علم ورکی من الناس من د اصل کې فاعل له بالوکالت يجوز التصرف هدايه کې وجل نمبر 3 158 نمبر صفه معنی دي تاسو پیږئ البته وصیت کې وصیت علم دا ضروری نه دی چې وصیت جوړ شوی ما لیکن یو کس تصرفات کړي ورسو د بده ولګي زه وسیمه تصرفات ټیک دي یو کس تصرفات کړي ورسو د بده ولګي زه وکیل مانو تصرفات نه دي ټیک وجه دا د هدايه کې لیکلي وصیت چې دا خلافت دی او وکالت چې نیابت دی او خلافت کې احکام ټول خلیفہ ترازی د چا چې خلیفہ دی اصل کراغه د خلافت حواله شوی غوډه علم یو کنوي او بنیابت کې ترڅو چې د منوبان هو د طرف نائب ته علم د نیابت نه راغله ترغی نه راځي خواني درنه کولکا وکالت کې نیابت وی وصیت کې څه وی لکه وسله وفات شي مالی ورثو د باد شي ورثو چې څومره تصرفات مخ کې کړي پته وته نه بلار عمل دي تصرفات سید یو وارث ته مثلا خپل ملک دي او وکالت کې دا سینه دغه نیابت دي وجه دا چلته په خلافت کې د چا چې خلیفہ یې غمړي نه کړي تصرفات صحیح نشي نو هغه خپل نشي کولای او بنیابت کې هم نو بنهم ژوندې ونه رسیدلې برحال وليس المعتبر أن يكون الموكل مالكا للتصرف فيما وكل به وإنما المعتبر أن يكون مما يصح منه التصرف في الجملة وليس ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف نو لاندې وي مالک کېدل د تصرفات نه دي ضروري صحیح کېدل تصرفات د سید د موکل باغ کسوي چې دغه تصرفات صحیح کیږي اوس لکه عبد ابق دی سړی خرڅې نشي خرڅولې بل وکیل جوړ کړه لکه خرڅ کړه به خرڅولې شي دلته خدا کار خپل نشي کولای او بل کولای شي وجه دا چې مالک خود دغه تصرف نه دی خو تصرف یې صحیح کیږي مثلا رای وصلو یا بل چاته ول تیر له خرڅ کا غلام خو خپل دی خیالم نه کنه خجي ويلزم الاحكام البارلان دي قيد لكول لان المطلوب من الاسباب
احکامها مطلوب په اسبابو کې احکام وي نو چې احکام لازمي کې اله بسې کېږي نور شرایط هم دی والله اخو لمونږ ویل کنه اول شرط د وکالت د باردا دی چې عقل او قصب د وکیل وي دا مو ویلو وکیل شرایط کا موکل لپاره بس فقط یو شرط شلو تصرفات خپل کولې شي وکیل لب قصه باندې ګډه وړه شو څنګه کله یو ځای ته دامو کله بل ځای ته ځکه قصه ورانه شو وکیل لپاره اول شرط دی چې علم عقل او قصب وي دویم شرط ولدا دی چې په دې به عالم وي زه وکیل شوی ما او دریم خپل موکل به پیژنې زما موکل څوک دی او څلورم نمبر بالرضا به وکالت قبول کړي جبر بنوي او بنظم وکیل متعین کېدل ضروری دي وکیل به متعین وکیل الکه تاسو کې یو کس مال شیخ خرڅ کې دلته اوس غیر متعین وکیل لدانه دسي دغه شند موکل به لپاره موکل به کم کار چې وکیل تسپارل شي غیر بارم شرایط دي اول امور مباحه بني ځکه امور مباحه کې وکالت ټیک نه مالک مایانونی سنوچاونی ول دغه دي مخکې ویلو راضي براله دیم موکل به کې به موکل خپل مالک وي پردي شی باندې څوک بل وکیل نشي جوړولې لا يجوز لاحد ان يتصرف څنګه الامر بالتصرف في ملك الغير باطل دا ویلو دریم موکل به چې دا به قرض نه الکه قرض مال رواله بلان کینا نو قرض شجاره واخسلهم داغه دي نه چې د موکل له دا ټیک نه ده او دا موافوه کار بدا سی وی موکل به کار شدي کې بنیابت صحیح وي شرعا مر بارمونزو کا زکات را ادا کر خپل بیسونو روزه لونی سره کې کار نه کوي اصل کې بدني عبادت چې دی کې وکالت نه چلیږي ښا خالص بدني عبادت چې دی تفریع على الشرطين المذكورين الکه یو حر او بالغ حر بالغ سره دی یا ماذون دی ماذون او حر بالغ سره وکیل جوړ کو صحیح ده یو ماذون ماشوم دی ماذون یا غلام دی ماذون په تجارت هغه خپل مثل یا حر آزاد سره بالغ سره وکیل جوړ کو صحیح ده واذا وكل الحر البالغ والماذون مثلهما جازا وإن وكل صبيا محجورا يعقل البيع والشراء أو عبدا محجورا جازا بل مسألة دارك يوصلي عبد محجور لرا ایا ماشوم محجور لرا وکیل جوړ کینو به نو وکالت ټیک دی البته دومره ده چې د وکالت د عقد کم احکامات دی به بدلی ونی او په دغه غلام او ماشوم باندې ناراضي حالان کې بې شرا و غیره کې دا قد احکام چې پاقد وکیل باندې راځي دلته به کې ناراضي ځکه غد دین دي ماشوم نه دین دي متحمل چې ضرر پر راشي واذا وكل صبيا محجورا يعقل البيع والشراء وعبدا محجورا جازا ولا تتعلق بهما الحقوق تعلق بورسدن راضي وتتعلق بموكليهما موكل سره راضي تاسو ورسېدلې به الکه يعقل البيع والشراء څه مطلب دی یعنی بدی بوئیږي چې شراء سره شی ملک ترازی پیسې باندې ملک نوزي او بيع سره شی د ملک نوزي پیسې باندې ترازی بدی قصه بوئیږي زبست په کو